یو ځل بیا په منډه کې نن مړه غوا وخوړلی شوله. هلکه خوړلی شوې نه ده، ګورې خبرې په خبره پوهېږم. وختي مې دا پوسټ کړی و، دا تصویران مې لګولي ویل چې دا څه قصه ده. دا بېګا د شپې تحصیل عثمان خیل پولیسو په لاره باندې گشت کوو، نو په دغه دوران کې د میاشتې چې کومه چړۍ ده، نو په دغه ځای کې دا سوزکۍ راغلی و. د سوزکي کې مړه غوا پرته وه. دغه د ماموندو د زګي نه یې راغستې وه او بیا یې په منډه کې ورته قصاب ولاړو، په منډه کې په قصاب باندې بیا خرڅوله. نو بس بیا را تحصیل عثمان خیل چې کوم ایسیچو دی لیاقت خانه او دغه شان د هغونه پرې ګشت کوو د شپې، بس هغو سړی ټانکه کلی دی، پارچه مارچه پې کلي ده او په قذافي په تاڼه کې پراته دي. غوا هم پرته ده، سوزکی هم پروت دی، سړی هم پروت دی، ور څه پراته دي. کنې نن به په منډه کې یو ځل بیا به نن به مرداره غوښه به خوړلې، غړپ غړوم به جوړ وی. مخکې خو خار خوړلی، اوس به مرداره غوا خوړلی وي. خو دغه ایسیچو صاحب ته دوا کوئ. او بل دا ده چې د منډه کې چې څومره قصابان دي، خدای دې زورۍ ته وګورئ. ورزما ګورې په تاسو زیاترو باندې شک دی، یو څو کسان دي او خاص غرې منډه کې دا کومه قصابخانه چې ده، نو دغه ځای نه پې لکه قصابخانه کې، قصابخانه نه هغه څه شی ورته وایي، هغه څاروي چې پکې حلالېږي، په هغه ځګي نه یو څو قصابان راوړي او بقایا ګورې خدای هم غر کړه ټوله مرداره یې د باندې وخوړله.